السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت چابې به مو په تن باندې یو ځل حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم برک ولیدی چې د لمانځه سمابات کې او د مجلس سمابات کې څه کلمات وایي حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک اس کې چې د الله رسول ته ولې دا کلمات وایي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ودا کلمات ویل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایل کچېری موږ په دغه مجلس کې ښه کار کړی وو او نیک کار مې کړی وو دا به د هغه دپاره مهر سي الله تعالی به اجرونه او ثوابونه د قیامت په ورځ پر دې باندې راکړي او کچېری په دغه مجلس کې بېهوده خبرې فضول خبرې را نسوي الله تعالی به د هغه دپاره کفاره وګرځي هغه ګناهونه به الله تعالی د دغه کلماتو په ذریعه سره معاف کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي ځل جبرئیل علیه السلام راغلی او عرض وکړي چې د الله رسول الله تعالی فرمایي چې کله مجلس ختم سو د مجلس په اختتام کې دا کلمات وایه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د صغیره او کبیره د ټولو ګناهو سمعاف دا د امت د تعلیم د پاره دا خبره د خپل امت ته تعلیم ورکوي چې کله ته مجلس اختتام کوي او مجلس می ختم کوي ستینه کمزوري یاس عجز مسلمانان یاس او ګناهونه د سکیږي بهوده خبرې د سکیږي دا غ سمابات کې دا کلمات وایس او کم فضل خبرې د سسوي دي د هغه په د پاره به الله تعالی کفاره وګرځي هغه ګناهونه به په دغه باندې درمات نو باید محترم مسلمانانو ورونو باید هر یو کوشش وکړي او دا کلمات یاد کړي د هر مجلس سمابات کې دا کلمات وایي او کم ګناهونه د انسان څخه سوي دي الله تعالی به هغه ګناهونه ورماف کړي او فضل خبرې سوي دي بېهوده خبرې سوي دي دا کلمات په ذریعه سره الله تعالی و هغه انسان ته معافي ورکوي دا څه زما خبره نه ده دا د بل عالم جوړه کړې خبره نه ده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی چې الله تعالی د جبرئیل په واسطه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي چې کله د مجلس ختم کړي دغه سمابات کې دا کلمات وایه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک باید موږ هم د هر مجلس په اختتام کې د هر مجلس سمابات کې دا کلمات وایه الله تعالی به ډیر اجرونه او ثوابونه راکړي